حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی د شعبان المعظم په میاش کې الله رب العالمین دا آغا بندگانو فیصله فرشتو ته حواله کوي چې کوم بندگان دنیا ته راتلون کړي کم معشومانو د پیدایش فیصله الله رب العالمین کړي دغه فیصله چې فرشتو ته حواله کیږي د شعبان المعظم په میاش کې جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام مبارک فرمائی الله رب العالمین چې بندگانو ته کوم رزق ورکي او داغه متعلق کوم فیصله صادر کیږي هغه فیصله په دغه شعبان المعظم کې فرشتو ته حواله کیږي او جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام مبارک فرمائی د کوم بندگانو د عمر حصہ چې په دغه کال کې پوره شي او پاغي باندې د مرګ فیصله عملاً جاری کیږي نو د هغه نیټه فیصله الله رب العالمین په شعبان المعظم کې فرشتو ته حواله کی د دې وجنه د دې میاشتې اهمیت سیوا شو په دې میاشت کې د اعمالو د عبادت اهتمام هغه د نور میاشتو په مقابله کې سیوا دی ځکه چې الله رب العالمین اولاد نه دی ورکړي نو په دې میاشت کې د الله رب العالمین نو سوال شروع کړي چې خدای ماته نیک عمل اولاد راکړي ځکه الله رب العالمین به فیصله فرشتو ته حواله کوي نو ته د الله نه وغواړه چې ستا د پاره د نیک عمل اولاد حصہ الله رب العالمین منظور کی دغرنګي الله رب العالمین د رزق فیصله کړي او هغه قانون فرشتي ته حواله کیږي نو چې پچا د رزق تنګیا ده د چا سره د خوراک او د اسکاک کمی دی د چا د جامو د پیزار کمی دی د چا د کور کمی دی د چا د کاروبار کمی او تنګي مخصوصي چا ته سکون او راحت نشته دی چا ته صحت نشته دی دا ټول خبره د رزق په دایره کې داخلي دي نو چې الله رب العالمین فرشتي ته د رزق والا فیصله حواله کوي نو ته د الله رب العالمین نه وغواړه چې خدایا د دې رزق کمی مخصوصومه داراته پراخه کی او د قرنګي د انسان د نیټه او د خاتمه او د مرګ فیصله چې فرشتي ته حواله کیږي نو بندل پکار دي چې د الله رب العالمین نه وغواړي چې خدایا زما خاتمه او زما نیټه والا فیصله خو فرشتي ته حواله ده الله پاک ماته خاتمه د ایمان او د خیر نصیب کی اسنه چې د ایمان نه محروم پاتې شم او الله د نیکو اعمالو توفیق راکړي او څومره کمی چې شوی رانه خدایا غراته معاف کړي د دې وجنه د شعبان المعظم اهمیت سیوا شو پدې کې زما استا فکر زما استا عبادت زما استا سوچ او غم سیوا کیږي نو که زما استا د اولاد مسلې دي که د رزق مسلې دي که زما استا نیټه د مرګ ده نور دین علاوه خو څه نشته دی دنیا ته خراغلم زما استادغه ابتدا او انتها ده د پیدایش تعلق د ابتدا سره دی د مرګ تعلق د انتها سره دی او د رزق تعلق د درمیانه زندګۍ سره دی نو نه د ابتدا نه وړاندې او نه د انتها نه وروسته زما استاد خو نور څه نشته چې ما او ته دنیا ته راغلی نو زما استاد سره د څه تعلق د دنیا نه چې ما او ته رخصت شو بیا خود الله رب العالمین فیصله دي باغی کې زما واستانه د عمل سره دخل شتا چې بیا د مرګ نه بعد د اعمالو په لار روان شو یا د مرګ نه بعد د جلاو فریاد شروع کو او نه د مرګ نه بعد واپس راتلل شته دنیا ته نو یو د ابتدا ده او بل د انتها ده او پمینس کې کومه زندگی تیریږي یو ده بس
او جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای د غدری وانه مسلې د شعبان المعظم په میاش کې قانون او فیصله فرشتي ته حواله کیږي. د دې بجنا د شعبان المعظم په دې میاش کې د اعمالو د عبادت او د الله رب العالمین سره د مناجات او اهتمام پکار دی، د دعاګانو اهتمام پکار دی.